علیکم نوی ویډیو سره تاسو ورکړی وو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ثوابه کې یوه بله ښایسته د شپږو کالو ماشومې سره جنسي زیاتې یعنې زنا وشوله او بیا د هغه جنسي زیاتي د هغه زنا کولو نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل شوه شپږو کالو ماشومې سره جنسي زیاتې یعنې زنا چا وکړله او بیا یې ولې دومره بېدردۍ سره قتل کړه دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره حقیقت نه ځان قبلول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ثوابۍ کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یوه بله د شپږو کالو ښایسته ماشومې سره جنسي زیاتې یعنې زنا وشوله او بیا د هغه جنسي زیاتي د هغه زنا کولو نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل شوه جنسي زیاتې یعنې زنا ورسره په داسې طریقه باندې وشوله چې دا ماشومه دوکان ته روانه وه دوو ظالمانو هلکانو دا ماشومه ګیره کړله نشه یې ورله ورکړله او بیا یې ورسره نشې په حالت کې جنسي زیاتې یعنې زنا وکړله او هغه ماشومه په هغه حالت کې ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل شوه دوستانو بیا یې د دې ماشومې لاش په اوبو کې غورځولی او چې کله یې مور او پلار دغه لاش پسې لټون شروع کړو نو لاش یې د اوبو نه راووتو ډېر په بد حال باندې او چې کله د لاش پوسټمارټم راووتو د پوسټمارټم کې دا پته ولګېده چې دې ماشومې سره زنا شوې ده دوستانو تر اوسه پورې د دې قاتلان نه دي ګرفتار شوي پولیس وایي چې ډېر ځل به موږ د دې قاتلان ګرفتار کړو که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام